داسې قصه ده چې د جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم په دور کې د چیرې سر نه دی دا په ټوله محله ګرځېدلی دا په ما کور ته راغلی دی چې دا کوم کور نه چیرې سر وتی دی هغه کور په ټوله محله ګرځېدلی دی او واپس ما کور ته راغلی دی چې دا کوم کور نه چیرې سر وتی دی پوهېږئ او زموږ د دور خبره الله دې رحم وکړي بس دا اړم ډېر زیات خفم دی انتهایي او بلکل ډک دی لکه الله کریم زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي ډېر رحم دې پیل وکړي اوس لکه سیلاب چې دی سیلاب دی په دې ملک کې چې دی نو ډېر لوی بحران دی تکلیف دی خلکو ته پریشانۍ دي مشکلات دي هر انسان د ستونزو سره تکالیفو سره مخ دی هغه چې کوم تکالیفو سره مخ دی خو هسې مخ دی چې کوم روح دی هغې مو سره ځان په کې دغه کړی دی هغې سره ملګرتیا کوي او هغې سره هیلف کوي الله یې ټوله بدلې ورکړي نیکې ښایسته بدلې ښه زړه په دې باندې خفه شي دا اوس یو عذاب د الله او دا خلک د الله د عذاب په خپله باندې منډوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم ځای عذاب راشي هغه ځای له تاسو چې ذهن زر تیریږي دا د اوبو سیلاب چپه خو دا یو عذاب و دا د عذاب جله کو ځکه انسان د اوبو ته وګوري نه دا بلکل خوراک کوي بلکل یاره ده پکې خشیت پکې دی خوف پکې دی او بلکل داسې وګوري چې انسان حیران شي پریشان شي نو چې وګورئ هلکه کوم خاځئ وایي یاره زه دلته وایي زه لږ تماشه کوم د سیلاب د اوبو هلکه الله بنده کور کې کېناسته استغفار ووایه الله ته وژړه امت دپاره قوم دپاره دعا وکړه څه کې وایي زه دلته ما چې سیلاب لږ وینم دا زموږ سوچ دا زموږ سمج دی د الله عذاب لازم د الله عذاب وینم هغه یاره نشته هغه ترخه نشته دی ښه په دې اوبو کې خلک چې دی نو څوک پکې لرګي رانیسي یا دا د الله عذاب دی ورمنډه کې ورودانګي څه کې لکه لرګي نه خشاک رانیسم دا کې به د اوبو چپه راشي هم دا سره په چپو کې څه کې ځان سره پکې چپه کې زمون هغه ذهن نه هغه یاره خشیت الهي د الله هغه یاره نشته دی لکه نو څوک پکې لرګي رانیسي څوک په سیټ تماشې له روان دي ښه الله کریم زموږ په دې ملک باندې مزید رحم وکړي ډېر ښکلي ترتیب یې کړو دا موټروی فالو کړې وه موټرسایکل هم پتلې او سایکل هم پتلې چې تپوس به دوی کله که څه کې ویل په دې موټروی باندې ځم وایي دغلته دغه لګي نه وه دا سیلاب وه څه کار دې شته د چا خدمت ته ځي رشته دار دي څاروي دي چا له ورځې خدمت ته نه زه به چې دا اوبه لګي وینمې هغې موټروی کولاو کړه نه دي چې دی نو هر انسان موټرسایکل راواخېسته منډه غره هغې ښه وکړو لاره یې وله ورکړه یو قسم ریلیف دی خدمت دی ښایسته کار ډېر ښکلی کار یې کړی او زمونږ دا قوم چې دی موټرسایکل چې راواخېستی که د چا کار و که د چا کار نه و منډې یې والې څه کې ووینو په یو موټرسایکل باندې به 200 کسان ناستو منډې یې والې یا لکه د الله بندګانو د الله عذاب لسي په خپله باندې الله عذاب ته ګوري کور کې کېنې استغفار یو 2 رکعته لمونځ وکړې الله ته وژړی پریشاني ده غم دی که د چا ضرورت یې موټرسایکل باندې لاړ شي خیر دی هلته څه کاري او د کور افرادي انساناني یا د هلته بل څه کاري خیر دی نو زموږ دا ورپسې هسې منډې وړي لکه دا څومره د خفګان خبره ده لکه انسان خفه شي زړه درد وکړي لکه ښه الله زموږ د قوم باندې ډېر لوی رحم وکړي ډېر ښکلي ترتیب دې روان کړو ماشاءالله د ملګرو چې دی نو ډېر ښکلې چندې وکړې او هر کس ته چې دی نو روټۍ او چال او اوس زموږ چې کومه سرکاري عمله ده که پولیس طبقه ده که آرمي ده که علما کرام دي که دا سیاسي پارټۍ دي ټولې وتې دي ماشاءالله او د عوامو خدمت کې ښایسته طریقې سره خدمت کوي هر انسان په دې کې چې ډېر منډه وایي اوس خبر شوم چې د موټروی د پاسه چې د چا باندې سیلاب نه دی راغلی د دې اوچې دا خلک چې هېڅ هم نشته هغې موتې د موټروی د پاسه ناست دي هغې سره ځان شریک کړی دی او چې کوم هغې دپاره سره راځي خوراک راشن وغیره دوی هم سره هغې کې نښتي دي یا د الله بندګانو دا لږ سوچ پکار دی یاره په موږ دا څه شوي دي تاسو ورشئ هغې سره هیلپ وکړئ چې کوم مستحقین دي هغې هم دغه شانتې وږي هغې ته راشن ونه رسي هغې ته تکلیف هغې ته اوبه ونه رسي
او چې د دې ځای نه دا کوم لاړ شي هر څه ترې دوی وړي. دا انصاف دی. موږ په خپله به ځان دا ټیټه کړې ده. الله ان الله لا یظلم علی الناس، قرآن کریم کې الله فیصله رالیږلې ده. الله اوس په مخلوق باندې ظلم نه کوم، دا خلک په خپله به ځان ظلم کوي. الله خفه دی. نو بجای د دې د خدمت چې هغې سره هیلپ وشي، د هغې خدمت وشي، نو دې منډه کړي، نو هغه څه ترې نه وړي. اوس یې ملګري خبره کوله، ماشومان پکې دي واړه او هغې ته د توی ضرورت دی، لیپټوجین وغیره، بیپن او بیپټو. اوس چې دا کوم غیر مستحقین دي ځي منډې وایي هغه ترې وړي، د ماشومانو څه نه وړي کور ته، راشن تیار روټۍ ته نه وړي. هلکه کور کې پاخه کې هلته یو څه زمونږ سوچ دا چې دلته راوړه نه او هلته یو څه د الله بندګانو دا ته اوس څه کوې لکه دا کوم سوچ دی یاره. سړی حیران شي، سړی خفه شي، انسان د زړه درد وکړي چې دا موږ په کوم طرف روان یو. نو دې ورسره په هغې کې شریک شي. ښه بل طرف ته اوس دا خیمې دي، د خیمه په 3000 4000 اوس یو ملګري خبره کوله وایي په 16000 روپۍ باندې خیمه. دا انصاف دی. موږ به الله ښه کړي شریک نه شي کېدی. لکه خیمه د 4000 په 16000 روپۍ، ولې وایي چانس دی، موقع ده. یو ملګري خبره کوله، یو کس سیند د پاسه ناست و د سیلاب کې، وایي لرګي یې رانیولې. ما ورته ویل چې دا څه کوې؟ یو بل سیمه ما ته ویل چې دا موقع کله کله راځي. وایي دا موقع کله کله د الله بندګانو راشئ الله ته توبه وباسئ، پریشاني د الله ته وژاړئ. د ژړا مقام دی. دیزي وایي دا موقع ده، دا د هلاکت موقع ده، که دا د دې نورو څیزونو موقع ده. الله ناراضه دی، الله خفه دی، ځکه یې را روانه کړه، ځکه یې را ټیټه کړه. خو چې دا کوم قوم کوم امت پکار چې دې سره خدمت وکړي، دې سره بنډه وي، دې سره تړړه وي، د دې هیلپو کې څنګه چې ماشاءالله دې ملګرو لکه خو دا بعضې کسان دا ټولو چې دی نو کار خراب کړي. بعضې کسان پکې دا چوري کوي، لکه هغه چې کوم مستحقین دي، نو چې کوم کسان فرض کړه راشن راوړي، اوبه راوړي، یا یو څیز راوړي دې خلکو له چې کوم سیلاب والي دي، نو چې کوم مستحقین دي هغه چې کوم غیر مستحقین دي هغه غیر مستحقین هغه مخې بنده کړه. نو که یو انسان یو سړی روجي وروړي فرض کړه، روټۍ وروړي فرض کړه، اوبه راوړي، نو هغه چې وګوري چې دا اسان دی، هغه منډې کې وتښتي. ولې چې دا اسان دی، د دې مورخي جوړه او د هغې نه چې دی نو مخه وله بنده کړي، هر څه چې تباه و برباد شي. موږ به ښه شو چې نه شو ښه کېدی. هله به یو امت هله به ښه کېږي د انسانانو چې دا دننه باطن چې دی چې دا ظاهر سره موافق شي. د الله نه یره نشته، خشیت الهي نشته دی. هر انسان بس په دې کې چې بس ما راغونډ وکړه، لکه د الله بندګان لږ سوچ پکار دی. موږ به الله ته خیر وایو، سیاره موږ به څه پېښ کوو؟ موږ به خیر کوو څه لکه زمونږ دا وسم نه کېږي چې ځان سره مې لږې بوړه وې، زه ورغلی ما سره لږې اوبه اخېستې، ګیلاس به مې خلکو له ورکړی. دا خو زما کم از کم وس کېږي که نه؟ که دا مې وس نه کېدی، تللی به وم یو ماشوم به مې چا سره راغښتی وې، سیټ ته کړی به مې وې. که دا مې وس نه کېدی، هسې به ورغلي ما وې چې لکه تاسو پر زه حوصله یم او هسې ګورې چکر له نه یم راغلی. زمونږ څه وکړل اخر بس الټه دې د پاره چې هغې نه رسېدونو راوتښتو کورونو ته، دا وکړو دا وکړو. دا انصاف دی. که مې ته د انصاف په لاس کې درکړه، خپل ډډو د بل اس په برابر کې الله سخت خفه دی او موږ لکه دا کوم طرف باندې روان یو. خفګان مقام دی، د ژړا مقام دی، ډېر د ژړا مقام دی. استغفار ویل پکار دي. ښه په دغه عذاب کې دا خلک مبتلا دي. بعضې کسان به داسې وویني چې هغه بیا په هغه وخت کې په عباسیاتو کې مبتلا دي. یو ملګري خبره کوله، وایي ملګري کسان روان دي، د دې د اوبه دي 380 فوټه اوبه دي، انسان تقریبا پکې ډوبېږي او یو کس بره ناست دی، موبایل سره پبجي ګیم وایي، چې وردګ ورنږدې شو وایي پبجي ګیم یې کوو او نور کسان لګیا دي هیلپ کوي د هغې او دی لګیا دی پبجي کوي. الله به نه خفه کېږي چې عذاب ستا په سر باندې سود دی او ته بیا هم د عبس نه لکه ونړېدې. موږ به کوم وخت کې وړو؟ نه موږ ځو که مشران هم دي زموږ بعضې نوجوانان دي ځي څه کوې؟ وایي ځمه وایي خیالي خواله ځمه، د جندي خواله ځمه، د ریای کابل خواله ځم، څه دپاره؟ وایي دا ومې لګي کتې د الله عذاب یې کته. مه ځه، الله که د الله بنده مه ځه، ځان سیټ ته که، ځان سیټ ته که، وجرېږه، 2 رکعته لمونځ وکړه، تلاوت وکړه، قوم دپاره دعا وکړه، هغې دپاره خدمت وکړه، منډه ترړو. الله زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي، الله به موږ باندې رحم وکړي. ډېر بد حال دی. هر انسان د بل لاس نه څه شکوي کور ته راوړي. لکه موږ به کله ښه شو یار؟ موږ به کله ښه شو؟ ښه ورځ به ښه شو موږ؟
الا امت حقیقي چې د باطن برابر شو او د سره قدر سره د نیت برابر شو نیتونه زمون ګنده هر څه زمون ګنده زمون ټول کار ګنده الله دې کې زمون د ژوند د جناب نبی کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جوړ شي او چې مونږ قوم د فارس ورکو لکه قوم څه پیش کو لکه مونږ قوم سره څوکل مونږ څه پیش کوزه قوم د پاره مونږ څوکل امت د پاره مونږ څوکل هغه شته مو ستم کوړه راو تختو که خیمه مونږ ته راو تختو کو روټه ده کو پیسې دي کو نغدي دي هغه ته مونږ سره کوړه راو تختو الکه د الله بندگانو الله ته توبه وباسي الله نو یریږو دا موږ څه کین ختی کور کې سمې لوي تاسو سمې لو شي له سره تکیله ورکړه نو موږ دا کین راځو الله زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله کریم دی هغه مسلمانان وروڼه که سیاسي پارټۍ دي که علما کرام دي طلبا دي دغه شان چې کوم نور وروڼه بایګان دي پولیس طبقه د آرمي ده څومره چې دغه دي ډپارټمنټ دي ډېر ښکلی دغه یې وکړو ماشاءالله کردار یې ادا کړ پښتون قوم سره هغې خدمت وکړ هغې له منډه تړلو وه د هغې لپاره ریف هغې دپاره هر موقع کې هغې هموطن متوجه او هموطن حاضر وو الله یې ټوله نیکې بدلې ورکړي الله یې دواړه جهانه د ټولو ښایسته کړي الله کریم دې موږ داسې مصیبتونه تکالیف پریشانونه الله وساتي آینده کې د الله موږ داسې پریشانونه وساتي او چې کوم کورونه مصیبت زده دي تکلیفونه پریشانۍ پرې راغلي دي هغې د الله پریشاني ختمه کړي هغې د الله نعم البدل ورکړي هغې حال باندې الله رحم وکړي الله زموږ ټولو حال باندې رحم وکړي خدایه زموږ نه راضي شي زموږ کړي ګناهونه معاف کړي چې کوم ځناورو باندې تکلیف ته خدایه دا زموږ د ګناهونو وجه ده الله هغې نه تکلیف لرې کړي الله سیلابونه طوفانونه ارد ګرد الله څومره چې پریشانی د الله دا ټول زموږ الله لرې کړي مسلمانانو حال باندې الله رحم وکړي زموږ نه راضي شي زموږ د ټوله خیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اللهم صل